الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ينادي ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء رسول الله يا خير البرية نوالك أبتغي يوم القضاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف الله زما ډیر محترم قابل صد احترامات درنو قدرمنو معزز و محترم و جید و علماء کرام چې د کثرت د وجنا د هر یو اسم اخستل د وخت د کمبود په اساس مناسب نه ګڼم د دغه خلو پاکو هستیو جید و علماو په اجازت او بلکې د دای فزان باندې شفقت غنم چې زه د عمر په لحاظ او د علم په لحاظ او پار لحاظ باندې د دې مشرانو نه کشر یم ماته د دې بهترینی موقع کې د بیان اجازت راکړه خداوند کریم دی دا جناب شیخ القرآن والحدیث شیخ التفسیر مولانا محمد گل وحاد صاحب دا خدمات او د دې د معاونین او دا خدمات په درگاه عالی کې قبول او منظور کې امین وایي معززو زمونږ د جلسې تعلق او وابستگی دا قرآن عظیم شان یو طرف تا دا نظم او دا الفاظو ندسو حافظانو دا فراغت سرا او بل اړخ تا دا طالب علمانو دا قرآن عظیم شان دا ترجمه او دا تفسیر دا آغاز سرا دا جلسه تعلق و وابستگی دا مجلس کے گن تعداد کے عوام ہم پا نظر راضی خواص ہم پا گن تعداد کی موجود دی ز کوشش دا کوم چې ساده الفاظو کې دا خپل د وطن او د خپل قومیت دا خواږه مسلمانان رونه چې
چې د یوې کلمې او د یو دین او د یو کتاب او د یو مسلک او د یو مذهب ورولي ده په ساده ساده الفاظو کې خپل مسلک نه آگاه او خبر کم. معززو مقدماتی کلماتو په شکل عوام متنګيږي طالب علمانو ته یو دو خبر عرض کوم چې کم ترجمه او تفسیر نن د هغه آغاز هم اراده شوی په جلسه کې نو د آیات ساتي علوم شرعیه روا علوم چې دی امام غزالی رحمت الله علیه سلورو قسمونو ته تقسیم کړي. قسم اول دا غینا اصول دی، قسم ثانی دا غینا فروع دی، قسم ثالث دا غینا مقدمات دی، قسم رابع دا غینا متممات دی. اصول و فروع مقدمات متممات دا علوم شرعیه یو اجمالی تقسیم دی. اصول دا اهل سنة والجماعة پا نزبان دی سلور دی. کتاب اللہ، سنت رسول على صاحبها الصلاة والسلام، اجماع الامة او قیاس المستنبط من تلك الاصول. دا اهل سنة والجماعة پا نزبان دی دلائل او اصول چی دی سلور دی. قرآن کریم هم دا مسئلے دا پارا دلیل کی پیش کردے شی، احادیث دا محمد مصطفیٰ هم پیش کردے شی، اجماع دا صحابہ دا ائمہ آغا هم دلیل دی، او هاغا قیاس دا مجتہدین و اجتہاد چه مستنبت وی علت مشترک داغی من تلک الاصول دا دغا دری اصولم آغا هم دلیل دا اهل سنة والجماع اصول دی. کاغا دا امام ابو حنیفہ مقلدین وی، کاغا شوافع وی، کا موالک وی، کا حنابلہ وی، دا دی ټولو پنیز باندی دا دین دا مسئلے ثبوت سلور دلائل لري. کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع و قیاس مستنبط من تلک الاصول. دا دی اہل سنة والجماع پا خلاف باندے دعاو یا جماعتنا دی امت کی لگیا دی کار کئی. یو مخالفت زمونگا استاسو دا یہودیانو دا عیسویانو سر دی، دا بت پرستو دا مشرکانو سر دی، چه دا غی پا کفر کے دا چاشک نشتا، دا غی پا بیدینائی کی دا چاشک نشتا، دا غی پا خلاف باندے دا مسلمانانو اتحادیہ و دا جہاد اعلان و فرضیت کے دا چاشک نشتا. سوک بمدا سنوی چی مومن او دا یہودی و دا عیسوی پا خلاف جہاد تا فرض نوائی، ہوا یہ جہاد فرض دیں کہ فرض نہ دے؟ جواب رہے. لیکن صاحب دا شرح العقائد سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ دا خپل کتاب شرح العقائد بمقدماتی کلماتو کے دا لکھی چه ما دا کم کتاب لکل دیں دا میں پرد دا فرق الاسلامیہ کی لکل دیں وائزہ تمام شرح عقائد کے یہودی نہ یادوم، عیسوی نہ یادوم، ہندو بت پرست زکا نہ یادوم چه دا غی پا کفر کے دا چاشک نشتا. او وائی دا تمام کتاب چه ما لکل دیں شرح العقائد دا د دعاو یا ډلو په مقابله کې دي چې کم ځان ته مسلمانان وایي، کلمه وایي، کتاب الله مني، سنت رسول الله مني، تا سره یو شان د اسلام دا وگیر دی او لګیا دی د اسلام پنوم باندې په زرګونو په لکونو خلق د اهل سنت والجماعت د خپل مسلک نه واړول او په مختلفو بیکارو عقایدو باندې سر کړل. نو لیکي چې ما دا کتاب د دې جماعاتو پرد لیکلی دی. نو بعض هغه علما چې
چې په ما باندې یا جناب وهاد صاحب او داغه پر رفقاو ټیم په ټیم دا طعنه لګئی چې دا ټیم د دې خبرو نه دی چې د وهابي خلاف وشي، دا ټیم د دې خبرو نه دی چې د پنځپيري خلاف وشي. بعض خلک داسې وایي نه، دا خبر یوازې حنفیانو ته کې. اهل حدیثه اې د اشاعت خاونده، ستا په مدارسو کې ترجمې دي شروع وي، ستا په ادارو کې دور حدیث دي شروع وي، روز په روز شپه او ورځ ستا د ادارې نه د امام الائمه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بی ادبۍ شعارونه اظهاریږي. هغه ټیم کې خپل مسلک والا ته نه وایي چې د کفارو مقابل کې اتحادیه پکار ده. دا ټیم د دې خبرو نه دی چې د امام ابو حنیفه په ذات جرح وشي، او چې بیا احناف د خپل حنفیت تایید د پاره کوشش کوي او د حنفیت تایید کې لګیا دي دلایل وایي. دې ټیم کې بیا د عوامو دوکې د پاره دا یو پینټ مخکې کوي چې دا ټیم د دې خبرو نه دی. زمون د اهل السنه والجماعه د يهودي او د عیسوي او د کافر سره چې څنګه مقابله ده، هغه شان په دور اسلامیه دننه زمونږ د دې دوه ویا بيدینه فرقو سره هم په کلکه باندې مقابله ده. اوس چې کفار رال افغانستان ته جهاد اعلان شو، اوس به موږ د شیعه مقابله پرېږدو، موږ به د خارجي مقابله پرېږدو، موږ به د معتزلي مقابله پرېږدو، موږ به قدریه او جبریه او روافض وغیره ته ګمراه نه وایو. عجیبه خبره ده. او هغه به په خپلو ادارو کې لګیایي، زما ساده مسلمانان به د دین نه اړئ، دی به د خپل مسلک نه اړئ. معزز اهل السنه والجماعه صلو رسول لري. د دې په خلاف باندې شیعیت باندې دلته ردود کثیر ځکه نه کوم چې الحمدلله زمونږ د درې ولایتونه یو کورنۍ هم شیعه نه لري، نه ننګرهار او نه کونړ او نه لغمان زوایم یو کورنۍ د شیعه ورکې نشته او نه د هغوی مدارس شته. لیکن یو جماعت بل خطرناک دی په خلاف د شیعه چې هغې ته جماعت د خوارج ویلی شي. دا خوارج د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه په دوره کې راوتي وو. دا خوارج هغه و چې علی المرتضی ته مشرک ویلی وو، هغه و چې د خپل جماعت مخالفین ټول کافر ګرځولی وو. د خوارجو معظم اصولو کې صاحب د الفرق بین الفرق دا ذکر کوي چې یکفرون فتوا د کفر بلګي خوارج په هر هغه انسان باندې چې د دې د مسلک مخالف وي. دغه جماعت د خوارجو د پاکستان او د افغانستان په اصطلاح باندې دې ته غیر مقلدین ویلی شي، دې ته وهابیان وایي. دا چې وهابیان او غیر مقلدینو ته خوارج ویل کېږي دا زما فتوا نه ده، بلکې د دیوبند علماو اجماعي فیصله دا ده چې هغوی په عقاید علماء دیوبند کې دا غیر مقلدین او استفتاء کېږي چې دا څنګه خلق دی وهابیان. هغوی جواب ورکوي نحن نفتی فی حقهم بما افتا به الشامی. د وهابیانو متعلق د دیوبند علما لیکي چې مونږ هغه فیصله لرو کومه فیصله چې علامه شامی کړې ده. علامه شامی په دریم جلد کې د خوارج او د بغاتو تعریف ذکر کوي او بیا لیکي چې متبعین د محمد بن عبد الوهاب النجدي چې مسما دي په وهابیون او غیر مقلدین سره، دا د خوارج یو جماعت دی او خوارج دي. دا شان نسائی شریف د حدیثو کتاب دی، رحمت للعالمین فرمائی خوارج به یو جماعت روزی قرآن کریم ته دعوت ورکي، يدعون الى کتاب الله وليس في شيء منه. دعوت او چغه به د قرآن وی چې کم کلی ترسیږي اعلان به د ترجمه او د قرآن د دعوت وی، وليس في شيء منه په یو ذره د کتاب کې بنوي بلکې مخالف به د کتاب الله وی په حقیقت کې. محبوب فرمائی لو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد. نسائی شریف حدیث سے رحمت للعالمین فرمائی کدی زمانہ کې زوی او دا زمانہ مارا اعلان نکړه چې په کم زمانہ کې دا خوارج پیدا کیږي وې زبې د عادیانو غندې مردار کما. دا حدیث الفاظ دي د نسائی. د دې حدیث
نسائی کی حاشیہ علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ لیکلی دا. علامہ سندھی پا حاشیہ باندې لیکي سلی کی فرمائی ومتبعی محمد بن عبد الوهاب النجدی المسمى بالوهابيين وغير المقلدين في بلادنا وبلاد ما وراء النهر هم فرقة من الخوارج. علامہ سندھی دا دیوبند جہید عالم اگر سلی کی فرمائی چی غیر مقلدین و وہابیان چی دی چی پا افغانستان پاکستان انڈیا کے ورطا وہابیان وائی دا دا خوارج یو خطرناک جماعت تے. دا خوارج دی دا خو حنفی علماء شو, دا خو دا دیوبند علماء شو. چکم سڑے دیوبند منی او وائی چی زد دیوبندی ما او پا دیوبندیت بانی فخر کئی نو دا دیوبند علماء وہابیانو تا خوارج وائی چه ده خوارجو د وابیانو سره شپ شپ کوي نو دا دیوبندي نه دی, ده د خپلو مشرانو مخالف دی. د شوافعنا علامه ساوی کم چې د جلالین حاشیه لیکلی ده د سورۃ فاطر د شپږم نمبر آیت په شرح کې شیطان ذکر راځي یدعو حزبه, دا شیطان خپل لخر ته دعوت ور کوي. علامہ ساوی د دې شرح کوي وای چې په حرمینو باندې یو جماعت غالب شوه دی چې هغه ته د خوارجو جماعت دی او غیر مقلدین او تویل شي. هم حزب الشیطان, دا د شیطان لخر دی. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, خبردار د شیطان لخر چې دی هم دوی تاوانیان دی په تاوان کې دي. علامہ ساوی دا ذکر کوي, د دیوبند علما دا ذکر کوي, علامہ سندھی دا ذکر کئی, علامہ شامی دا ذکر کئی چې دای خوارج دی. د دې خوارج اصول سو دی, د اهل سنت والجماع اصول سلور دی, کتاب الله سنت رسول اجماع و قیاس. د خوارج اصول سو دی دو دی. هغه وای اهل حدیث کی دو اصول کتاب الله اور سنت رسول, وای قرآن بمانی احادیث بمانی. دا دې دوو نه اخوا تبعث خبره نه مانی. ستاسو د ننګرهار پټیشنونو باندې اوسم دی خلکو قبضه کړی دا, هغه هم په پسته پسته کې تاسو د ترجمه سره مینا کوي, د دین د مسلو سره مینا کوي, خو دغه خلکو ریډوګان ما اوري. د ټیم په ټیم باندې دا خبره اعلانای چې قرآن او سنت به معنی د دین اخوا به هیڅ نه معنی. تاسو ټول په شوق جواب راکئ. صدیق اکبر چې یو فیصله وکړي منئ یې که نه منئ, جواب راکئ. په شوق جواب راکئ, منئ یې که نه منئ. د صدیق اکبر خبره نه قرآن دی او نه حدیث دی چې او دی وایل چې قرآن او سنت به منم او د دین اخوا به سم نه منم, نو معنا دا چې صدیق اکبر خبرې بالکل نه منم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فیصلے منئ که نه منئ, جواب راکئ. قرآن او سنت نه سیوا چې ستا عقیده شي چې سبم نه منم. د صدیق اکبر د عمر فاروق فیصلو ته دلت ورکړي, د عثمان ذو النورین فیصلې دې ختم کړي, د علی المرتضی فیصلې دې ختم کړي, د عباد الله اربعه یا خمسه, د عبد الله بن زبیر, د عبد الله بن عمر, د عبد الله بن عمرو بن عاص, د عبد الله بن مسعود. هغه انسان چې رحمت للعالمین پر روایت د مصنف د چاپشان کې فرمایي رضیت لکم بما رضی لکم به ابن ام عبد, فآغا دین راضی و خوشحالم درتا کم دین چې عبد الله بن مسعود تاسو ته نقل کړی دی, فاغي خوشحالیم. رسول الله مبارک د عبد الله بن مسعود دومره صفت کوي چې هغه دین خوشحالوم او خوشحالیم په مختاری ګرځوم کم چې عبد الله بن مسعود نقل کړی دی. عبد الله بن مسعود په مانځ کې اشاره نه کولی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا اشاره مکوي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بر امام پس فاتحه نه لستا, امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا ملولای. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه با امین پزور نه ویل, امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی امین پزور موای, زکه چې رحمت للعالمین وای تاسو ته هغه دین باندې خوشالیم کم دین چې عبد الله بن مسعود تاسو ته نقل کړ. معزز دا هر یو طولانی موضوع ده, پاغي باندې تفصیل زما نننی وخت او دا وخت گنجائش نه لري, خو زما مقصد دا دی چې اهل سنت والجماع سلور رسول لري, کتاب الله سنت رسول اجماع و قیاس.
مخالف د اهل السنه والجماعه یو جماعت د خوارجو دی. هغه خوارجو اعلان دا کوي چې قرآن او سنت به منم، دا غینه سیوا به نه منم. هم دا وجه ده 6 رکعات تراویح د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د ابی ابن کعب رضی الله عنه په امامت سره په مسجد نبوي کې اعلان شي. نن په عرب او عجم کې 6 رکعات تراویح، نن په حرمینو کې 6 رکعات تراویح. دا هغه وخت نه اوسه پورې 6 رکعات تراویح. څلور مذهبونو کې امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفه په مذهب کې 6 رکعات تراویح، د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب کې 14 رکعات تراویح. وابیان وای دا عمری بدعت دې مونږ نشو منلې. دا د عمر صاحب خبرې دي، مونږ دا نشو منلې. مونږ به قرآن او سنت منو، اخوان اور سن شو منلې. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانہ کې صحابه کرامو په محضر عام کې کینول چې یو سړی په یو ټیم کې بیبي ته 3 طلاق وغورځي، دا مغلظ دي کنا. په اجماع د صحابه باندې طلاق په دفعه واحده باندې بدعي مغلظه وګرځیدل. وهابیانو تورشه چې 3 طلاق دی بیبي ته ورکړیو، وې دا یو رجعي طلاق دی، 3 میاشتو کې کور ته رجوع کې هیڅ خبره نشته. ډېر اسانه مسئلې در تراويستې. اوس لا پکې دا وایي طلاق الغضبان ليس بواقع. یو سړی چې په غصه کې طلاق واچول دا طلاق نه دی. ونو عجیبه ده چې علم نه لري او وهابي عقل درنه چا واخسته. آیا دا طلاق بیبي ته خلق په غب شپ کې اچي که په غصه کې اچي؟ وی په غصه کې طلاق واقع نه دی. کچا په غصه کې طلاق واچول دا طلاق نه دی وای. ها نو طلاق خو اچي سره د غصې نه بیبي نافرمانی وکي د غصه شي نو طلاق واچي. ډېر آسان دیني درته جوړ کړی دی. کورلای کجوریم پکې خېزياتې دي، پیسې هم پکې خېډيري دي، آسان مسلیم پکې خېډيري دي. سچ تاسو غواړئ هغه پکې دي. ښا سچ غواړئ. معزز مقصد می داغه دا خبره چې څوک کوي چې کتاب الله سنت رسول دلیل دی، اجماع او قیاس د فقهاو دلیل نه دی. علما ناس دي. زپ اعلان سره وایما چې چا دغه عقیده جوړ کړ چې قرآن سنت نه اخوا بسن نه مانی، یقین د رب کریم په ذات او ساتي چې دغه انسان د دین دا ډانچه اونړول ختمه کړه. دا ډانچه بیا نه راټینګيږي. اوس به تاسو ته مثال پیش کوم. هغه وهابي چې وایي قرآن او سنت نه اخوا نور سن منم، هغه انسان ته ځان او سلټ کوم که محضر کیم پاسری اجازت دی ہوتا که په بل ځای کې आवाज اوري. الله اکبر زنده‌باد معزز زو تاسو ته یو څو مثالونه پیش کوم او زه بیا د اعلان او د چیلنج او جهرن دا وایم که محضر کی وی او قبل زوی تاسو به ما ته جواب راکوي ځکه چې د ویډیو ریکارډ ډیر کمزور او کم او د اډیو ریکارډ ډیر مضبوط او قیمتي او د اډیو کې دا کار دی چې د سر شړقان راخلی او د خلی आवाज راخلی. دا سره کوم نو چې تاسو کوم جواب په شوق راکوي. تاسو نه تاسو کوم پمانځ کې د مخ انزل، پاوداسه کې د مخ انزل، د لاسونو انزل، د خپو انزل، د سر مسا فرض دی که فرض نه دی؟ جواب راکړئ. په شوق جواب راکړئ. فرض زپا چیلنج باندې علی حدیث توایم کوسی او قبل زوی چې بغیر زما د امام ابو حنیفه د اصولنا نه په قرآن کې داشته چې دا فرض دی او نه په حدیث کې داشته چې دا فرض او دې متفرض وای. ما ته څوک خوای چې مخ انزل فرض دی، سر مسا فرض ده، د خو انزل فرض دی، لاسونه انزل فرض نشته. څه شی پیش کړي؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. یا د ایمان والو چې مانځه ته اراده د پاسېدو لرئ، مخ انځئ، لاسونه انځئ، خپې انځئ، په سر مسه کوئ. خدای تعالی ویلي دس. زه خو دې نه منکر نه یم چې خدای تعالی نه دی ویلي،
لیکن دا خبره چې څوک کوي چې فرض دي، خدای تعالی تا ته وایي ادعوا ربکم، رب کریم نه دعاګانې غواړئ. دعا مستحب ده که فرض ده؟ جواب راکړئ. مستحب ده کنه. هلته خدای تعالی فرمایي چې دعا کوه مستحب ده، دلته فرمایي چې مخ انځو لاس انځو سر مسه کوه دا فرض ده. هغه ته مستحب خالق نه دی ویلي، دې ته فرض خالق نه دی ویلي. دا څه اصول دي چې هغه اصول امام ابو حنیفه جوړ کړی دي رحمت الله علیه او داغه مقلدین جوړ کړی. دا هغه اصول د استنباط موافق هغه ته فرض ویل شي، دې ته مستحب. نو په مانځه کې په اوداسه کې فرض او ته فرض امامانو ویلي دي او مستحب او ته مستحب امامانو ویلي دي. او چې دې ته څوک د امامانو خبره ونه مانی نو دا اوداسه فرضیت هم نشي ثابتولی، دا غي سنن او واجبات اسم نشي ثابتولی. مانځه تراشه اول تکبیر فرض دی، قرات پکې فرض دی، رکوع سجده پکې فرض دی، قیام پکې فرض دی، آخری قاعده پکې فرض ده. چا ویلی قرآن او سنت کې شته؟ نه قرآن کې شته او نه سنت کې شته. نو بیا څنګه فرض؟ امامانو ویلی چې فرض دی. سبحانك اللهم سنت ده، تعوذ بسم الله سنت ده. چا ویلی دی؟ قرآن او سنت. نه قرآن کې شته نه سنت کې شته. د امامانو د اصول موافق دا سنت دي. ولی وی رسول الله مبارک همیشه کړی دي سبحانك اللهم ویلی، تعوذ بسم الله ویلی. نو کم کار چې رسول الله مبارک کو کی هغه سنت نو دا هم سنت شو. کم کار باندې چې خالق امر وکي نو دا امر حقیقت وی په وجوب کې کله چې د خلاف تقاضا نه وي. په دې قیام باندې امر کړي قوم لله قانتين، په دې تکبیر امر کړي وربک فکبر، په دې سجده امر کړي ورکعوا واسجدوا، په دې قرات امر کړي فقروا ما تيسر من القرآن. امر تقاضا د وجوب کوي د امامانو ویلي. کمزې کې چې د خالق امر راشي هغه شی ته به فرض وایا. خدا فرض دا سنت دا مستحب چې څومره دي دا امامانو جوړ کړي. په دې و خبره کې چې قرآن سنت منم خدای امامانو خبرې نه منم، د دین دانچې درته ونړوله ختمه کړه. ګوري ما ته یو مولا د دې راغلی او د کوټ نه راغلی، ستاسو د کوټ نه راغلی او مولا نو مخستری مناسب نه ګڼم. په یو ځای کې ناس کو ما بیان کې یاد کې به ګیلرا لګلی وي تازه یاد کړی ما خو ستانوم نه دی خسته خو تراغلی وین ما تراغي هوی جی ځان پویو ما او یو بل قاری راوسته او قاری ته ویلو چې مولوی صاحب بغوسه کیږي نه. هغه قاری هم د مولانا قمبرعلی صاحب وراره د کوټ د مشهور عالم وفات شوی دا وراره ور سره. ما ورته ویل چې یو بد موږ د امامانو ګستاخی نه کوي بل بد اولیاء اوس پک نه وایي، نه غوسه کیږم. وینا جیز ځان پویو ما مېخه وی تاسو دی تقلید تاسو شی وای د امام صاحب مذهب منلو تاسو شی وای. دین کې دا فرض دی، دا واجب دی، دا سنت دی، دا مستحب. مې مونږ دې ته واجب وایو، فرض نه دی، منکر کافر نه دی. واجب ورته وایو چې د امامانو او د فقهاو اطاعت واجب. ما ته وی څه دلیل دی؟ مې تا خو مخکې وی چې ځان پویو منو پوی والا خو استفتاء کوي دلیل نه غواړي. سوال استعلامی کې دلایل څوک نه غواړي. ته چې دا بیا دلیل غواړي نو لکه چې بحث ترې زړه شوی وی بحث ته نه راغلی خو چې توای بحث نو بحث مې د بحث یو انداز وی د یو مولا صاحب نه د مسلې تپوس بل انداز وایا چې زه بحث کوم اسانه خبره. مې ما رتبه وضع کړه چې تقلید د ائمه واجب دی په دین کې، د دې زمانه په مفتیم لازم دی، د دې زمانه په مولام لازم دی او د دې زمانه په امیم لازم دی. ځکه الفقيه والمتفقه کې خطیب بغدادي رحمت الله علیه غیر مستحب په حکم د عامی کې داخل کړي او تقلیدی په لازم ګڼل. مجتهدین کم دي دې دور کې. ما ته هم یو دعوه وضع کستا په نص شعر
وی زما پنس تقلید بعض مواضعوں کے شرک دے و بعض مواضعوں کے بدعات. ماوی چې اوس په دې موضوع طولانی بحث کوم سړی را نزانو باسی لنډه طریقه مې ته تاسو ماوی امت د محمد مصطفی درې ډلې شوي دي. مجتهد، مقلد، اهل هوا. یا به سړی مجتهد وي یا به سړی مقلد د مجتهد وي یا به سړی اهل هوایی د خپل خواهش او د خېټې بتاوي. ما ته دې دریو کې څه شی زه خو مقلد یم ته څه شی وی دا حصر په دې دریو کې چا کړی دی؟ مې دا حصر استقرایی دی په تتبع تلاش باندې. زمونږ یو استادو تلخیص کې به مونږ ته وی استقرا معنا دا ده چې مونږ څومره ګاډي ستړي کړه دومره پیدا کړه نور نه پیدا کېدل. مې زما علم دغه درک کړی دی چې بالکل یا به مجتهد وي یا به مقلد وي یا به اهل هوا وي. د رسول الله مبارک امت کې ما بل سړی پیدا نه کا او کته وای چې شتره سلورم قسم ته پیدا نه نوی دا حصر چا کړی مې ګوره کمولای خو استقرا تتبع تلاش باندې دا پیدا شوی دی. حصر پدې کې استقرایی دی د دین اخوا تبل نشتا. وی سلورم قسم شتا کنه مې سدي وی غیر مقلد. مې غیر مقلد دو قسمه دی مجتهد اهل هوا. اهل هوا هم غیر مقلد وی مجتهد هم غیر مقلد وی. نو ما خو تا ته مخ کې ویل چې یا مجتهد شه یا اهل هوا شه یا مقلد شه. کم یوي وی څه کفر خو نه دی کنه زه مجتهد د کوټ مولا مجتهد شه. اول په شرمېدو اول د شرم نه ویلم نشو. مونږ څومره په فخر وایو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد دی. فخر وکړو عادی چې خپل مولیان یادې نو مخستل مناسب نه ګڼم چې تاسو ته کې مجتهد دی چې پټ پټ بو وای چې خپلانه سه مجتهد چې مجتهد دی خو فخر نه وایا کنه. وې څه خبره ده بس مجتهد زبا مجتهد شم کنه. دعوه د اجتهاد خو یې څه کفر نه دی. ما ورته ویل الحمدلله والشکر لله چې خدای تعالی دنیا کې ما ته ژوندې مجتهد په لاس راکړ. زه به ډېر غټ لیونی یم چې مړو پسې ځم ته خو ما ته ژوندې امام په لاس راغلی اوس بس تا لکۍ راټینګوم. خو البته تحقیق به کوم چې مجتهد یې ګاسې کو جاخیلې. زه به یو څو تپوسونه اوس کوم. زما مقصد دا و چې دې د تپوس کندې ته وغورځوم که نه د مباحثې خپل یو طریقه. مقصد مې دا و چې دې د مباحثې کندې ته وغورځوم دلایل دې وغواړم. ما زه به یو څو تپوسونه کوم زه به وګورم چې ته مجتهد یې بس زه به امام صاحب پرېږدم ستا به مقلد شي. وی کوه مې په مانځه کې تکبیر تحریمه ته څه شی وایي؟ فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستحب؟ وی دا فرض دی. اګاونډین مې په گوا کړه لکان ناستو مې تاسو واورېده چې فرض ورته وی یا مې دلیل را ترا کوا زما د امام سے اصول بنا راخلی. هغه ته خو ځان ته مجتهد خپل اصول پیدا ک خپل استنباط کا. قرآن او سنت کې او خای چې اول تکبیر فرض وی وربک فکبر. درب تکبیر بیانوا مې ته خو مناسبه دا سورت چې نازل دی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر. لګه مطالعه کدا د اسمان نه دویم مرتبه کې نازل سورت دی. اقرا اول سورت یا ایها المدثر دویم سورت او بیا ورپسې یا ایها المزمل دریم سورت نازل. نو دا د اسمان نه دویمه مرتبه کې نازل شوی سورت دی. او منچ فرش د معراج پشپ فرش او راجح روایت د علی سیرو دا دی چې د معراج واقعا په 12م کال د هجرت د بعثت باندې شوی ده. د دې صورت د نزول نډیر کلونه رستو منفر شوی دی. مې داته چې کوم خبره کوي امام بخاری ذکر کوي چې وثيابک فطهر فرضیت دینه مثابت وای ځکه چې دا صورت مکی دی په دې وخت کې لا منځ فرض نه پاتله د جامو پاکوه. مې دې وخت کې خو منځ فرض نه نو تکبیر تحریمه څنګه فرض؟ سړینا
یو دو خطا شو. دا مجلس کسانو پس یو خندل، ما خاندې ما مجتهد دے نسیان پہ غالبہ شو کی دی شو ور یاد شو. نسیان خو انسان نه غالبہ کیږي کنه. خیر دے میں سوچ ور کې وکړه خبره کې دا تا چې کوم دلیل وی دا مکی صورت دی بیا په مکی کې اوایلو کې نازل دی دا څنګه د تکبیر تحریمه د فرضیت دلیل دی؟ ما عزت تسلیم کوم دا ډېر رستو نازل دی. دا تکبیر تحریمه فرضیت ته استدلال کې تا پیش کړ، خو تا ورته فرض ویلی دي، نو خدای تعالی خو فرض نه دی ویلی. دا رب لوی بیانوه خو بیانوه کنه، دا ویلی چې په مانځه کې بیان کا وربک فکبر فی الصلاة خارج الصلاة، مانځه کې که بهر ما دا قید د فی الصلاة چاله جوړلی. جیوی دا علما مفسرین لګی کنه، مې دا علما خبر چې دی ومنله تقلید لازمی دی، بیا شرک لازمی دی، دا کار بنه کی قید بنه لګی، دا خو فقهاو لګولی خمی چې دلته لګ راټینګ ک بیا مې زدام ما ومنله چې وربک فکبر فی الصلاة. تا ورته فرض ویلی، د فرض دلیل راکا. نجیبی امر تقاضا د وجوب کوي کنه، مې دا چې امر تقاضا د وجوب کوي قرآن او سنت کې دا وخایي. کم آیت کې راغلی چې امر د وجوب د پاره، کم حدیث کې راغلی چې امر د وجوب د پاره وخایم. بیا ته ونخ نجیوی دا علما د سی وی مې بیا تقلید راغی، شرک ده کنه. مو تا خو فیصله دا کړی چې شرک نه ځان ساتو. مې دا بیا مې د سو منله چې ربک فکبر آخر ما نزل کذا استا په فتوا فی الصلاة قیدم فقهاو لګولې دامو منزا. ربک فکبر امر راغی، امر د وجوب د پاره ز دامو منا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رب کریم نه دعاګانې غواړي، مې دا دعا باندې امر شوی دی، دا فرض دی. اذا حللتم فاصطادوا، حاجیان چې د حج د احرام نه کله ځانونه حلال کیو حلال شي، فاصطادوا خکار کوي، امر شوی دی چې خکار کوي. اوس بټول اجیان لیندې راخلی ما چنچنی بولی، خدای تعالی په امر کړی نه، امر خو په خکار راغلی کنه. نجیوی اغل ته استحباب دی، ولته اباحت دی، اغل ته وجوب دی. میدا اقسام د امر نور الانوار صاحب بیان کړي، او دیزی کې واجب او دیزی کې سنت او دیزی کې مستحب، دا ټول فقهاو بیان کړي. دا یو تکبیر تحریمه ته چې فرض ویل سلور زائد زمنګ د امامانو اصول تقلید وکنه ثابت دکړه. څنګه مجتهد دی اچھا ویلی وی چې روټي زما خوري او کړت کړت د عزیز خان کرے خيږي کنه، اصول زما راخلی او پراټي په خپل پخې مسلې خپل ثابت دي چې مجتهد ځان ته اصول پیدا کړ. امام شافعی رحمت الله علیه مجتهد دی، اصول خپل دي زمونږ نه دي. امام مالک سے خپل اصول لري، فقه علما ناس دي په پويږي، زمونږ د احناف خپل اصول د استنباط دي. نو بیا تاسو یقین وکئ چې د مولانا قمبر علی سے براره په گواه دی. ما توی سیب زما سبقت لسانی وشو، زه خطا شم، تکبیر تحریمه فرض نه دی. غټ مولا میتا خو مخ کې وی چې فرض دی کنه، وی دا فرض او واجب او سنت او مستحب دا رتبه په دین کې بدعات دي، دا وی امامانو د ځان نه جوړی کړی دي، دا نشته ورکی. مې دا رتبه نشته د فرض رتبه وینا. میں کتب علیکم الصیام سمانا پتا سو روزه فرض کړی شوی دا څه شي نه نوی چې کم شي ته فرض ویلې شوی زو ته فرض وایم، چې کم ته نه ویلې شوی زو ته فرض نشم ویل. تکبیر تحریمه ته فرض نه وایم، نو مې دې مونږ تم فرض نه وای، سړی ور خطا شوی وې زه دې ته فرض نشم ویل. په دې وخت کې یو مولانا سرفراز خان صاحب نومیږي او خپل مقرر دی، زما ملمه ورانه نه وته ستړي مشي وکړه چې دا خبره ووري دا وای خندل ماتوي دا مولا دی که جاهل دی. ما ولی وان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، دا کتابا په معنا د فرضن سره نه دی چې دا مونږ فرض دی. ویجه سبقت لسانی وشو، مې ناشنا مجتهد چې خبره کړي سبقت لسانی دی. دا فرض چټ منکر شه، نا چې کم مرګري ور سره راغلی او هغه ورته ډیر بد رد ویل، ویتاوی چې مولوی سره بحث کوما او ما ته بغوسه کیږي نه، ته خو د والو قابل، ته خو د فرض منکر. بیا چې کله کوټ شریف ته راغلیو، کوټ شریف ته چې راغلیو یو جنازه کې ودرېدلیو،
بیا یې زمانو ما خستی وي دته خو زورلم په مدرسه کې دنه مې اوسه مناظره وکړه او هغه نخرې مې په وکړې چې یو دته پته دی یو خدای ته پته ده مېداري رښتیا وي دا دې رښتیا ویلي دي چې یو خالق پوي دی یو ته پوي یو زه پویم چې کمره کې سات څه حال وکنه معززو کله کله به بیا تاسو ته وایي ولی دا عیسی علیہ السلام به د امام سے مقلدی څه نه ابا مقلد نه خو مونږ وایو چې یا مقلد شه یا مجتهد شه یا اهل هوا شه هغه مجتهد دی ته مجتهد را میدان ته چې مونږ تاسو درنه وکړو چې ستا اجتهاد ثابت شو مونږ منو کړه ته خو مجتهد نه یا اهل هوا د خېټې تابع اهل هوا ډېر خطرناک خلک دي افرأيت من اتخذ الهه هوا واضله الله على علم في جنيغ انسان چې خپل مطاع او معبود هوا ګرځولې ده خپل خېټې تابع دي واضله الله على علم دو معنی لري گمراه کړي دلر باری تعالی على علم موافق دا هغه علم چې فیصله فاضل کې شوی ده او یا على علم مع علم هغه سړی چې د خېټې تابع دی د هوا تابع دی او هغه سره د علم گمراه شوی دی هغه سړی وپېژنه چې علم لري او گمراه دی معززو مونږ نه دی الہ د تکفیر دا زبان باندې نه راولي مونږ هم دوی ته فرق الاسلامیه وایو خوارج ورته وایو زمونږ فقها ورته ویلي دي اهل زیغ ورته وایو زمونږ فقها ورته ویلي دي اهل ضلال ورته وایو زمونږ فقها ویلي دي خو متکلمین محققین دا فیصله کوي چې د دې دواوی ډلو متعلق چې چا د تکفیر اعلان کړی دی دا به غصوي حقیقت باندې مراد دا خلق متنفره کول دي د جماعاتو زما مقصد دا دی چې شرعي علوم څلور قسمه اول کې اصول دي اصولو کې کتاب الله سنت رسول اجماع او قیاس څومره غیر مقلدین چې دي دا هم مقلدین د دې زمانه د مليانو دي خو عجیب ده چې د امام ابو حنیفه په ذات بی اعتماد ده او د خپل زمانه په یو خرڅوي مولا اعتماد لري عوامم علی حدیث شو ټانګوالم علی حدیث شو شیخ حسن جان سے بخندل هغه وویل وی اهل فقه هغه چې په فقه پويږي اهل قران هغه چې په قران پويږي اهل حدیث هغه چې په حدیثو پويږي امام بخاری علی حدیثو امام مسلم امام ترمذی ابو زرعه الرازی ابو حاتم الرازی تعالو له استنوي چې شپږ لاکه وتلاکه ولس لاکه حدیث بیان شیخ حسن جان سے بویل وی وس یو ټانګي والی ټانګه بچلای تاسو ته وی چې تاسو شي جزال حدیث ما دا مال حدیث دو ټکه حدیث باندې بنه پويږي د مال حدیث معزز علی حدیث د مسلک نوم نه دی اهل حدیث د اهل سنت والجماعه دا جماعت سو ډلو باندې تقسیم شوی دی یو ته اهل فقه دي مجتهدین یو ته اهل حدیث دي ائمه محدثین یو ته اهل التفسیر دي یو ته اهل د طریقت او د تصوف دي دا ټول لره جامع نوم اهل السنت والجماعه دی خو په عقیده کې موږ سره مخالفت نه لري امام ابو حنیفه باندې بیا اعتماد نشي معزز ډېر غټ خدمت درته کړی د علم نمونه وا د تقوا نمونه وا د زهد او د ورع نمونه وا کاغي تفصیل کې زم یو طولانی بحث دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره زاهد او تقوادارو چې اورس په سخته ګرمۍ کې په سرک ولاړ دی داغه وخت تانګي چلیږي یا څه چلیږي چرتزي شاګرد ور سره دی د دیوال سوري ته ولاړ دی چانه تپوسو کو دا دیوال د چا دی ویدا د فلان ابن فلان دی ا دیوال نه لري شنور ته ودرېږي چاته تپوسو کو ولې داسې وکړل وې د دې کور خاون باندې زما څخه قرض اسنه چې د دیوال د سوري نه نفع وانخلم کل قرض جر نفع فهو ربا پاره کې رانه شمس خور رانه جوړ نشي څومره احتیاط کوي ښا د قرضدار سړی د دیوال سوري ته نه ودرېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه زمانہ کې چا مقابله کړی دا خدای تعالی په یو مسله کې ورته محتاج کړی دی امام اعمش دغه زمانی او محدث دی او شیخ الکل په حدیثو کې په زرګونو طالبان شاګردان ورته کې ناستل امام اعمش د امام ابو حنیفه مخالف
خبرې به د پسې کول. اتفاقا امام اعمش یو بیبي کړی و او هغه بیبي سره د ډیره مینه و. یو شپه د شپې کورنۍ ماحول دی په څور ته غوسه شو. دا واقعا واورې ډیره عجیبه واقعا. غوسه شو ورته بیبي مراوره شو. امام اعمش خپل بیبي ته د شپې وایي کله سبای صوبې صادق نه مخ کې دی ما سره خبره و نه کړې نو په ما دې پدرې کانو طلاق یې. بیبي د سره تنگ و. د مالدار خاندان بیبي و. مولیان خاصم غریبی نو اور سره تنگ و او هغه په کتاب پویدا. بس خلای بند کړوي خبرې نه کوم چې صبح صادق راشي تعلیقی طلاق دی چولی خپل بنافش درنه بخلاص شم. امام اعمش پوښ چې پلانجه میزان اړولې دي سوالونه وته کوي خبرې وکا خبرې نه کوي. لوري پیغله واغې ته سوالو کدا مور دې پویا کا 100 غنټې پاتې دي ګوره صبح صادق راځي را باندې طلاقيږي. هغه وراله چې ګوره سو خبرې وکنه نه لوري وی چې مقبل اس راغلی اله به اخلاص شم. امام اعمش دې سوالونه وکړه خو واسه ونش سوچ ورغه چې یاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا پیچیده مسلې دې حل کوي راځه د تورشه کڅلار ور سره نیمه شپه دروازې تراغه وي تک حماد سے وی زوی دې روت سوق اعمش کما اعمش. شیخ الحدیث حیران شو دروازې کولو کړو په بیٹک کې کینو اجره کې کینو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو برا پاسو وی امام اعمش راغله دی وی دا محدث اعمش ویاو وی دا به څه مسلې راوسته یې بنای راغله کینو وزاو دس کوم درزم او دس یو کو ترا چراغه تاریخ کې می قتل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام اعمش په مخ کې دا ګوند د تحیات په شکل قط کړی او ډیر په عاجزۍ کې نه اصله کې شاګرد چې استاد سکین سپټلی مو شي په خیر را لای څنګه را لای. امام اعمش سی معافي غواړي سپ تاسو په سما خبرې کړې دي او ما ته عفو کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته فرمایي احمد صاحب معافیانه بیا کیږي وخت ډیر لګ دی مساله کوا. هغه تم فراستن پته لګیدلې و مساله کوا. وی بی ته می طلاق چولی تعلیقی چې صبح صادق پورې د خبرې ونه کې په ما د طلاق ای بی خبرې نه کوي چې طلاق او اخلاص شمسل عربوي. حماد صاحب توي زر لاړشه د امام اعمش د مسجد امام را مؤذن رو غواړه. مؤذن چراغه ورته ویل چې صبح صادق نمخ کې د تهجد په ټیم باندې بازان خانه ته پورته شي او خفجګ आवाज بازانو کې. په امام اعمش ته ویل چې تلارشه یو چانس می ذهن تراغلی کیږي چې بد شي بل لار دی نشتا تلارشه د بیبي په خوا کې توسېګا خوا کې وته کېګا کسلار جوړش. امام اعمش راغی او د خپل بیبي خوا ته غلې ناس دی وی خبرې وسمه کوه خاصه کینا الته مؤذن د تهجد په ټیم الله اکبر چغه کړه. بیبي ورته وی خدا شکر چې تا نه خو خلاص شوم وې زدو کړه دا طلاق نه خلاصې دا تما تعلق در کړو په صبح صادق باندې اوازان صبح صادق نه مخ کې شوی دی او داغه نه مخ کې خبرې را سره کړې دي طلاق نه دی واقع شوی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذهنی تشخیص د ذهنو چې په دومره لنډ سکندونو کې د خوب نه را بیدار شه په د امام اعمش خبره ومنه. امام محمد رحمت الله علیه سره یو محدث د کوفی دی او خلکو ته به ویل دا فقها دي حدیث یاد کوي. حج ته په یو سفر کې لاړ مکی معظمه ته چې ورسېدل نو ذل حجه دا د حج د اخیری میاشت ذل حجه راختلی و واتش په پاتې دی وتلو ته ګوري چې هغه محدث پورا مونږ کوي. امام محمد ورته وی دا پورا مونږ ولې کې وی زه خو دلته 2-3 میاشتې تیروما ولې وای حج ته نه راغلی ته بدلته په حرم کې پاتې کېږي که ته به بیا ځې عرفات ته به وځې او دې مسلې ته خو مې خیال نه مونږ نیم کوه قصر کوه کله چې هلته لاړو حج شو بیا راغله پخواني حاجیانو به میاشتې بیا تېرولي ګوري چې هغه محدث بیا قصر کوي. امام محمد صاحب ورته ولې قصر کوي وی صاحب خو تاسو وی چې قصر کوه
وی ولې دلته ستا د 15 ورځو ځای ته اراده نشته څه ویشتا وی پوره مونځ کوه. محدث قسم وخوړه چې څومره حدیث ما یاد کړل خو یوازې په دې یوه جزیه کې 2 ځای خطا شومه او چې زه کلم کوفې ته لاړم نو تا سره به شاګردي کوم. د امام محمد رحمت الله علیه سره 1 کال فقه وویل نو بیا یې ملا جوړ شي. معززو دا فقها دی د حدیثو نچوړ او مغز نه خبرو. 4 محدثین ناس دي یو زنانه رااله وی زه خپل کلی کې دا زنانه چې مړی شي د هغې غاسل یم فی الحال زه بیمار یم ماهانه بیماری باندې نو زه خو پاکه نه یم غسل ورکم. ایو محدث دی بل ته وی څه حدیث یاد لري هر جزیه کې خو حدیث دی بل ته وی یو تم یاد نه. مخامخ امام شافعی رحمت الله علیه را روان د مذهب امام محدثین ورته وی دغه سړي نه تپوسو کړه په فقه ډېر پوهیږي. اچ راغی وی زه غاسل یم د زنانو زما کلی کې مړه شوې زه بیمار یم غسل ورکم وی ورکه کن. محدثین ورته وی د فتوا خو مونږ هم کولی شو دلیل پیش کا. هغه ورته په خپل سند باندې حدیث پیش کا. نبی عائشہ صدیقہ فرمایي چې نبی علیہ السلام معتکفو او په کړکۍ کې سر راويستو زما نه بیماری باندې بیمار او ما ورته سر وینځلو. محدثین وی هو دا خو مونږ ته یادو دا حدیث مونږ ته خو پته نه. دی یوم سند شروع کو دی بلم سند شروع کو حدثني حدثنا اخبرني اخبرنا شروع دی. حسنانه ورته وی اوس ډیر مچریږي اوس پورې یو حدیث هم نه اوس درته پیدا شو. 4 واړه محدثین امام شافعی رحمت الله علیه ته فرمایي اے فقهاو ستاسو مثال د سپیشلیست ډاکټرانو دی او زمونږ د محدثینو مثال د پساریانو د میډیکوز والا غوندې دی. مونږ سره دکان کې ډېرې زیاتې دوايانې پرتی دي خو په استعمال نه پوهېږو چې دا دوا کم مرض دپاره ده او سپیشلیست ډاکټر سره لږ شی دوایي په انوارۍ کې ښکاري او د هغې نه د ټولو بیماریانو علاجونه کوي. محدثین هغې سره احادیث یاد دي خو مغز د احادیثو د فقهاو سره دی. ګوري دوی دا د نظر نه ایستلي دي او د هغې نه بعد بیا د هغې نه نچوړ تا ته جوړ کړی دی. نو ما عرض وکړه چې علوم شرعیه 4 دي هغه څه دي اصول دي فروع دي او مقدمات متممات دي. اصول 4 شو چا چې دا ویل چې قرآن سنت نه خوا سمه منه که دا آواز دی پر یډو اورېدم خطرناک دی د دین دانچه درته ختموي. ګورې نه به بیا فرض پیژنې نه به سنت پیژنې نه به مستحب پیژنې ځکه دا قرآن او سنت کې نشته د امامانو جوړ کړي او هغې اصول جوړ کړي د هغې نه استنباط کړی. او دویم فروع دي. فروع هغه څه دي هغه دي 2 قسمه دي. یو هغه دي چې مصالح د دنیا او آخرت دواړه فایدې ورکوي هغې ته علم فقه ویلی شي. دویم هغه دي چې یوازې مصالح د آخرت پکې دي د دنیا ورکې نشته هغې ته علم التصوف ویل کېږي. دا د علم شرعیه او د دویم قسم چې فرع ده د هغې دویم قسم جوړیږي چې تعلق تر آخرت لري دی دنیا پورې څه کار نشي. دریم قسم د علومو نه مقدمات دي. مقدمات هغه الفنون المدونه د عجمو د پاره ضروری دي. صرف و نحو معانی بیان بدی وغیرہ اصول فقه اصول حدیث اصول التفسیر علم روایه حدیث و درایه الحدیث وغیرہ دا مقدمات درایت الحدیث دی کې داخل دي. هر چې روایت الحدیث دی هغه په سنت کې داخليږي دې ته مقدمات وایي. دا به مقاصد نه ګرځي طالبان کچا علم نحو مقصود کړه نو دې ته قنطره د علم وایي. دا علم نه دی دا د علم د پاره پول دی. علم اخوا پروت دی چې فقه دا سنت دی تفسیر دی هغه علم دی خو چې دا فنون ونه وایي نو هغې ته تلی نشي. نو دریم قسم علوم شرعیه مقدمات شو فنون مدونه. 4م قسم د علوم شرعیونه متممات دي. امام غزالی رحمه الله فرمایي متممات چاته وایي ما به تحصل المحافظه عن الآفات الخارجیه. هغه علم چې په کوم شي باندې د خارجي آفاتو نه دفاع کیږي کعلم المنطق والفلسفه لکه منطق او فلسفه دې ته علما غیر شرعي وایي خدا شرعي ګرځيږي په دې نیت باندې چې چا منطق دی د پاره ویل چې زبر د دوا وی ډلو مقابله او مناظره پکوم بیا روا دي.
که دغه نیت پکې نو نو بیا علم منطق د علوم غیر شرعیو نه دی. سیوطی رحمت الله علیه په تحریم کتاب لیکي القول المشرق فی تحریم الاشتغال بالمنطق، په حاوی الفتاوی کې دا رساله راخستې ده. نو معززو دا څلور علومو کې اصول و فروع، متممات، مقدمات، پدې کې اولین چې دی هغه اصول څلورو قرآن او سنت، اجماع او قیاس. پاغي کې اولین قرآن کریم دانن چې کوم افتتاح او کم آغاز کیږي نو یو خوا دغه قرآن کریم د فراغت او بل اړخ ته د قرآن کریم د تفسیر آغاز دی. نو دا په دې ټول علومو کې سردار او مشر دی، ځکه چې اصول او فروع، مقدمات، متممات ټولو کې اصول مخکري. بیا په اصول څلورو کې اول کتاب الله شریف دی. نو دا کتاب الله شریف داغي آغاز کیږي. تاسو عوام زمیداریان او روزګارونه مو ډیر کړی دي، خو لږ وخت د رمضان عبادت توقف کوي او د علم زده کړې ته وقف کوي، او بیا د داسې حقانی د جناب وهاج سے داغه د رفقا غوندي چې زه په دې خدمت تناس دي د حنفیت مسلک او د خپل قرآن کریم خدمت کوي. الہ دې راسه خپل درگاه کې قبول او منظور وګرځي. نو دغه علماء سره ناس ته وکي، د دې مخالفینو سره ناس تم کوي، هر مجلس کې تاثیر وی ګوري. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. دا علم دین دی، لکه سوچو کوي چې علم د چا نه زده کوي. بعض خلک کوئی زه خو ترجمه یادوم کوا بيدیو کې پنځ پیری دی، ته په ترجمه باندې څه پوهیږي. په یو ټکی کې به ضمیر بل ځای راځي کی او دا خسته عقیده بدل ته لټ کې غلا وکړي درنه غوري. ته صحیح سقیم څه پیژنې، ته صحیح غلطه ترجمه څه پیژنې چې هغه تا ته څه لګیا دی. د دې مشرانو بخپلو شاګردانو ته ویل وی چارځي کی تقریر کوي قرآن کریم مخې ته نیسي، نور د خېټې نه غږیږي، عوام په دوکه کیږي وی دا قرآن کریم نه لګیا دی، ټول د یادو نه لګیای قرآن کریم مخې ته نیولې. ته دوکه چې هو دا خبره لکه قرآن کریم کې رااله، بیا قرآن کریم کې هغه مطلب څه شي، مقصد څه شي دی 50 سسپان کې. دا ټول خامې د دې چې علماي په دې غلاو پويږي، تاسو نه پويږئ. نو تاسو ته زموږ نصيحت، خیر خوایي، د دینی روري او مشوره دادا چې د دې خلکو کې سټ ماوري، د دې خلکو ترجمه ماوري، د دې خلکو FM او ریډو ماوري، د خپل علماء بیانات اوري او د خپل علماء ترشا پکله کودريږي. وما علي الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. خپل خپل زوی باندې تشریف کړي دغه سټیج د سربندۍ پروګرام به ان شاء الله او دغه سټیج دې طرف ته راوړي دوه کسان سټیج راوړي.